أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. سورة الانفال منگا شروع کرو. پدی صورت کی د میدان جہاد د پارا 14 قوانین ذکر کی گئی. دارنگی ردی د پارا 14 وجوہات ذکر کی گئی چې د مال غنیمت تقسیم اختیار یک واضح اللہ لرده. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. پدی آیت کی اولا وجہ ذکر کرا چو گورا تاسو تبان نو اختلا چه میدانی جہاد تلاڑ شئی و اللہ تاسو اباسلیے اللہ تاسو لفتح را کرلا ندا مال غنیمت د تقسیم اختیار یک واضح اللہ لرده. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. ندی زین دویم علت دیما وجہ ذکر کئی چو گورے دو ڈلی وی یو تذات العیر ویلے شی چاہد ابو سفیان قافلوا. ابو سفیان دادو تجارت پا غرض باندتلے ہو شام تا واپسے کی راتلو. نبی علیہ السلام تے دے علم شو کہ ابو سفیان قافلہ را روان دا. نبی علیہ السلام صحابہ کرام را جمع کرو. دیکھ ابو سفیان تا چی پتہ لگے دا نو آغو یو دو کسان تیز رفتار آغا مکی تولی گل اور ابو جہل سرد اخپل لخکر سرد ساز و سامان 1000 افراد را روان شو. ابو سفیان ساحلی سمندر لار اختیار کرو مکی تلال. نبی علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ او فرمائل چی فتح ستاسو دا خود دو ڈلی دی. یو دا ذات العیر قافلی والا چاہد ابو سفیان قافل دا. زیم دا ذات النفیر ذات الشوکا چاہد ابو جہل قافل دا ساز و سامان دے وسرا اسلحہ دا وسرا. نو که کم یوم تاسو مخا مخشی دا کم یوی ڈلی هم فتح ستاسو دا. اللہ اور تو فرمائل چی پکار دے چی تاسو ذات الشوکا سر مخا مخشی کم چی دا اسلحی والا دا کم چی دا دبدبی و شان و شوکت والا دا اغیز سر مخا مخشی. جدید پارا چی دا اسلام نم پا پورا عالم کی برملاشی اور دا کفار پر ظلم کی دا اسلام عروب کینی اور دی مسلمانان شی. نو اللہ آگی واقعی طرف تا اشارہ اکرا کہ تاسو کو غختل چی زمانگ جنگ آغا سر شی چی کم ذات العیرو یعنی دا ابو سفیان قافلوا. تو اللہ تعالیٰ ستاسو مخاوی اکو آغا ڈلی سرا چی آغا ذات الشوکوا اسلحے والا ڈلوا اور اللہ تعالیٰ تاسولا فتح را کرا. نو چی فتح اللہ را کری دا دا مال غنیمت دا تقسیم اختیار جک کے واضح اللہ لردے پدے کی ولی جنگو نکوائی. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. وَإِذْ أَرْكَلَا يَعِدُكُمُ اللَّهُ چی وعدہ اکرا اللہ تعالیٰ تاسو سرا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ یوید دولنا انہا لکم یقین دا بتاسو دا پاروی تاسو چکم یوی سرا جنگی گئی تاسو با غالب کی گئی. وَتَوَدُّونَ تاسو خوخول ان غیر ذات الشوکا آڈلا چی دا اسلحی والا نوا. شوکا ویلشی اسلحی تا خودمانا پہ اعتبار سرا شوکا ویلشی ازغیتا نو کما ڈلی سرا چی اسلحہ نوا دا ابو سفیان قافلوا تاسو غختلو چستاسو مخاوی راشد آگا ڈلی سرا چی آغا دا اسلحی والندا تکون لکم چشدا ڈلستاسو دپارا. ویرید اللہ اللہ غختلا ان یحق الحق چی ثابت کی حق یا ان یحق الحق چی غالب کی حق بکلماتی فخفلو وادو سرا. اللہ وعدہ کڑوا چی تاسو لباز فتراکم ویقطع دابر الكافرین پریکی اللہ جلی دا کافرانو. نو اللہ ددی دا پرستاسو مخوے اگر ڈلی سر اکڑا چی دا اغد اصلی ہی والوا دا شان و شوکت والوا
ليحق الحق ويبطل الباطل. د دې تعلق دی ويقطع دابر الكافرين سره چې الله د کفارو جل ولې ختموي. دا د دې لپاره ليحق الحق د دې لپاره چې غالب کی حق ويبطل الباطل ختم کی باطل ولو كره المجرمون. اگر چې بدګنی مجرمان دا نه خوښوي چې اسلام غالب شي او کفر مغلوب شي، الله دې اسلام غالب کی او کفر دې الله مغلوب کی. نو دا دیم علتو په دې باندې چې د مال غنیمت د تقسیم اختیار یوازې الله لره دی. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ هر کله چې وعده وکړه الله تعالی تاسو سره إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ یو د دوو ډلو نه أَنَّهَا لَكُمْ یقینا دا ستاسو دپاره دي. وتودون تاسو غوښتل أن غیر ذات الشوکة تكون لكم أن غیر ذات الشوکة یقینا هغه ډله چې د اسلحې والا نه ده تكون لكم چې شي ستاسو دپاره ستاسو مقابله کې. ويريد الله الله غوښتله أن يحق الحق چې غالبه کي حق بکلمات په خپلو وعدو سره ويقطع دابر الكافرين او پریکی جړې د کافرانو. ليحق الحق د دې لپاره چې غالب کی حق ويبطل الباطل ختم کی باطل ولو كره المجرمون اگر چې بدګنی مجرمانو. وَإِذْ يَعِدُ